أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة يونس د موضوعاتو نه دا معلومیږي چې دا صورت به هغه دور کې نازل شوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه مرګرو باندې تکلیفونه بلا ډیرو. موضوعات دی نمبر اول دعوت، نمبر دویم افهام او تفهیم، نمبر دریم تنبیه او وارننگ، بخصونه په دې انداز دي چې دا خلق د مکه په دې تعجب کوي چې د دوی یو عزیز ته د الله طرف نه وحی څنګه راځي. لہذا د قرآن ته سحر وایي. حالانکه دا قرآن حقیقتونه آشکارا کوي. یو حقیقت دا کہ بندگی صرف دا اللہ کوئی دے، خالق او مالک دے. او دویم حقیقت دا کہ دا مرگ نہ بعد بستا محاسبہ کیگی. سورت کی بھی اولاً دا توحید دلائل، دویم د توحید او د آخرت متعلق چې خلق په کوم غفلتونو کې دي، هغه غفلتونو باندې تنبیه. د توحید او آخرت بات کی چې کوم غفلتونه دي هغه باندې تنبیه. نمبر 3 د پیغمبر علیہ السلام باره کې کوم شوبې چې دي د هغه جواب. په دویم جون کې چې کوم معاملات په خیدون کې دي د هغه اطلاع، چې عذر باقی پاتې نشي چې موږ نو خبر. پنځم دا چې دا دنیا د امتحان ځای دی او پیغمبر او قرآن دا د خدای احسان دی. او شپږم د کافرانو د گمراهو او د جهالتونو طرف ته اشاره. بیا د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام کسی مختصرا او په دغه دوالو کیسو کې څلور خبرې الله ذکر کړي. یو دا چې ستا معامله د دوی سره د نوح او د موسی علیهم السلام د معاملې په شان ده. لہذا نتیجه به هم په هغې رنګ وي.
نمبر 2 حالات همیشه په یو شان نه پاتې کیږي، چینجز او تبدیلی راځي. موږ هم پته مطمئن ان شاء الله چینجز به خدای راولي. یو ځل بداسي خلکو به تاسو ته وایي چې موږ سبق لراتلی شو. ها ان شاء الله. دا الله وايي حالات همیشه یو شان نه، لیکن بدلون راځي. او کافرانو ته الله تعالی دا خبره ذهن کې اچي چې د محمد رسول الله په شا هغه خدای ولاړ دی کوم چې د نوح او د موسی علیهم السلام په شا ولاړو. درېمه خبره چې اوس چې تاسو کوي او سزا درته نه ملاويږي، دا مهلت دی. دا څه شي دی؟ دا وخت دی. خو چې کله عذاب راشي لکه د فرعون، توبه به وباسي، بیا د توبې د قبول وخت نشته. سلورم درېم دی ورکو مهلت دی. درېمه خبره چې دا تاسو ته عذاب نه درکول کېږي او کافرانو حالانکه تاسو خپل شیطانت کې انتها ته رسیدلی، نو دا خدای درله وخت درکوي. خو چې کله دا مهلت ختم شي او عذاب راشي بیا به توبې کوئ، خو لکه د فرعون به توبه نه قبلېږي. څلورم د مسلمانانو حوصله افزایی چې تاسو مایوسه کېږئ ما، ځکه انسان خو انسان دی، خامخا چې ډېر تکلیف ورته ملاویږي د دین لاره کې نو مایوسه شي. دا انسان مت کله کله مایوسه په حواله باندې خبره کوي، موږ ورته مایوسه کېږو ما. صحیح. خو دې مایوسه خبره الو کې چې بیماری ورسره کوم ځای مرګرتیا ونه شي. صحیح ده. ایمان کلک کده چې دا خبره کوله ته یعنی په ځای کې ناس ته د دې د مجموعات کې ملګری مګر میدان دی ته ملګرتیا پیژا نه نو خو بس دا مسله ده، دویمه مسله ده. که وزارت داخله ولا التنی بیا دې تکړه دی، خو چې وزارت داخله پر نه صحیح ده کنه. څه بل خانه وای چې وزارت داخله نه امور داخليه سره جنگ کول ډېر ګران کار دی. هوم منسټری ډېر پاورفل شی دی. نو مسلمانانو ته الله حوصله ورکوي چې مایوسه کېږئ ما. البته ورته وایي چې د دین خبره د ماحول مطابق کوئ. ماحول ته ګوري چې دی وخت کې څنګه خبره کول پکار دي، ځکه په هر ماحول کې یو شان خبره نه کیږي. هر ماحول کې یو شان خبره، ماحول ته سره ګوري دی ځای به څنګه خطرې کې سره زما دا خبره دوی ذهن کې پریوزي. او ورته دا وایي چې کله تاسو ته کامیابی ملاو شي او مسلمانانو، نو بیا تکبر به نه کوئ، بندگی به کوئ. او په آخر د صورت کې دا خبره ده چې د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم او ناقابل تبدیل دی، دغه چینجز نه راځي. د دې پیغمبر دین ناقابل ترمیم دی، ان امندبل، دا امندمنت قبلې، ناقابل تغیر دی، ناقابل تبدیل لري، باندې کمپرومایز نه کیږي. لہذا چې څوک قبلې خدای دې وبخشي، موږ په څوک خدای دې وبخشي، او که څوک نه قبلې he will face the consequences. who cares؟ که څوک نه قبلې د امریکای ټرم who cares or whatever. so whatever چې فلخانه د امریکای ټرم so who cares یا so what. بس دا صورت خلاصه وا د سیف الله خان په ذهن کې رااله او د دردونه ورسره ختم شو. څنګه دې سره دردونه ختمي؟ ما دون هات لاس کړی ول تاسو مو مزنه دي اته نه د حق په مال ګور راګت ستاسو
الف لام مقطعات دي اصل معنی خدای ته معلومه ده خو مونږه تعویل پکې کوو الف اعلی لام لباب را رسالت درې حرف دي الف لام را الف اعلی لام لباب را رسالت لباب کو پیژنې خلاصہ ایکسټریکټ انګریزي کې ورته څه وایي سبلغانه استاد د انجینرینګ ژبه کې ورته څه وایي ایکسټریکټ د یو شی نه چې اصل جوهر راوباسي هاي ته وایي لباب صحیح څه ورته لباب نو اعلی لباب رسالت نو معنی څه شو اعلی لباب د رسالت اعلی ترین مغز د رسالت تلک آیات الكتاب الحکیم دغه آیاتونه د کتاب دی هغه کتاب چې حکمتونو نه ډک دی نو بل مسله دا تاسو ته اصول کوم کړو چې کله سورۃ ابتدا کې تلک آیات الكتاب المبین راځي کله تلک آیات الكتاب الحکیم راځي کله راځي تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یعنی کله الله تعالی لفظ کتاب ذکر کوي کله لفظ قرآن ذکر کوي کله صفت مبین ذکر کوي کله صفت حکیم ذکر کوي دا ولي کې څلور لفظونه شو کله الله تعالی لفظ کتاب ذکر کوي لکه دلته کله الله تعالی لفظ قرآن ذکر کوي کله الله تعالی صفت مبین ذکر کوي تلک آیات الكتاب المبین کله حکیم ذکر کوي لکه دې ذکر کړل څلور واړه دې کې څه په لخن حکیم مبین کتاب او قرآن کتاب نه لیکل کتاب لیکل نو چې کوم ځای لفظ کتاب راشي ابتدا د صورت کې ناغه اشاره وی دیتا چې مضامین د صورت په سابقه کتابونو کې هم ذکر وو دې صورت کې کوم مضمونه چې ذکر دي ها دا په تورات انجیل او سابقه کتابونو کې هم ذکر دي ها چې لفظ قرآن ناشي معنا دا نه چې مضامین د صورت صرف د قرآن خصوصیت ده په دې انداز باندې سابقه کتابونو کې نو په دې انداز سابقه کتابونو کې نو چې کله لفظ مبین راشي نو صورت کې الله تعالی زیات تر دلائل نقلی ذکر کوي څه ذکر کوي دلائل نقلی یعنی کیسے ډېر ذکر کوي نو سابقه متونو کیسے ذکر کوي چې مبین راشي دلائل نقلی وي ورته او چې کله لفظ حکیم راشي نو بیا دلائل عقلی ذکر کوي کائنات تذکرہ کوي اسمان ته وګوره ازمکه ته وګوره خپل پیدائش ته وګوره هواګانو ته وګوره ازمکه زرغونی ته وګوره فلان دې ته عقلی دلائل وي دا ټول حکمت ده دا څه شی حکمت ده حکمت څه شی ده فزکس ده حکمت څه شی ده فزکس ده الله تعالی وایي فزکس باندې لګ سوچ او غور وکړه الله به معلوم شي سب لخانه تا برابر کړ عقلی عقلی معنی حکمت والا وزڈم والا عقلی معنی وزڈم والا الف لام را اعلی لباب در رسالت تلک آیات الكتاب الحکیم دغایتون د کتاب دی چې د حکمتونو نه ډک دی اکان للناس عجبا آیا دې د خلقو د پاره تعجب باعث انوحینا عجب په معنا د حیرانګۍ عجب په معنا د حیرانتیا تاسو هم حیرانتیا لفظ وایي کنه ځانه حیران هغه د پاره دار تعجب خبره صحیح اکان للناس عجبا آیا د خلقو د پاره باعث د تعجب دا خبره انو حینا چې مونږه وحی کړی دا الی رجل یو سړی تامل هم د دوی د قبیلینا صلی الله تعالی فرمای دی په دې کې کنفیوز دي لوک ایت می ما ته وای الله تعالی وای دا مکی والا په دې کنفیوز دي یا پیننسولا والا جزیره والا دی په دې کنفیوز ها سمونګه دا کاس وی پیغمبر دی کې دی شي وحی ورته راځي ها نو وای خبر ده انکرال نو وای
داسې امکان نشته. الله تعالی بس دې شي کنفیوز کړی دي. صحیح. اوس نه سلامت سره درته عزیزانو سره وخت نشته چې غیر راشي قرآن ذکی. صحیح. دای د پاره دا تعجب خبره چې سلامت دې مولا کېږي دین باندې پوهیږي. نو وې نو پتا یې چې راځه بس مخالفت راځه. صحیح ده. اوس ځنې سلامت هم دا قرآن چې څنګه دلته مونږ بیانو دغه ځان ته اپلای کوو نو بیا ورباندې ټینشن نه راځي چې دا هغه پروسیجر دی چې کوم په خانه روان دی. صحیح. اوس دا غي تاسو سره تربیه سره نور سم نه ته دا کاز وي د چا د خالد وي د چا د عمد وي د چا د ماماد وي کنه دې کنه خدای تاسو ریزنګ ولیکي چې هغه سره وخت نشته چې راشي دلته کیږي د دې زرق برق ژوند نسوک راوځي. صحیح. دا وخت دعوتونه روان دي او چا پلاو پخړه دی او چا کباب پخړه دی فلان فلان تاسو راغی تناسه د مولا مخه ته. صحیح. اوس دا کار ته هم نه کیږي دا غینه نو چې دا نه کیږي کته نه مخوي. صحیح. ناغه د ګرندال ته مولا کیږي او نو وې. صحیح. ناغه دې به کنفیوز کړو څنګه if you cannot convince them just confuse them. صحیح. ترګل ته فلسفه د غیر مسلمانو د روانه چې مسلمانانو کا کنوینس کول نه شي په خپل خبره خدای په دین کې کنفیوز کا دا موږ سره کوم کوشش او بیا زموږ مسلمانانو هم کنفیوز دي هغه هم لګي دغه عجب وي. اکان للناس عجبا آیات د خلق د پاره باعث د تعجب دا خبران او حینا الى رجل منهم چې مونږه وحی کړی دا یو سړی ته منهم د دوی نام انذر الناس او الله تعالی وحی مرتسه کړی دا چې د پیغمبر چاته کمزور کړی بدر دی وای چا خلکو له خپل نور کوي ونډګردي کوي وینډلزم کوي نه ان انذر الناس چې وارننګ ورک خلکو لا کوم خلکو لا چې کوم دا میسج نه مانی وبشر الذين اد خوشاله خبر ورکا کسانو لا منو چې ایمان راوړل دي ان لهم قدم صدق چې دوی د پاره قدم صدق د ټروت سټپ دی قدم صدق لفظ د صداقت سټپ غسل دي خطوه ده تاسو وايي پل غسل پل چې دوی د پاره د صداقت او د استن ولای سټپ غسل دی عند ربهم پنځ د رب دوی قال الکافرون کافرانو ان هذا تاکي سردا پیغمبر له ساحر مبین دی یو کلیر کټ ساحر او جادوګر دی. صحیح. اوس اول خو هغه دا وې چې ها زمونږ د اکاز وی پیغمبر دی وه راځي نو وې اوس الله تعالی په دې مس کې خپل خبره واجوله چې دې ته وګوره چې دا دسو ساده اکاز وی دی کله ماماج وی دی کرزای دی که یوسف زای دی محمد دی او صافی دی. صحیح. د پنجاب دی او که د هندستان دی الله تعالی وایي ته مضمون د خبره ته وګوره چې دی وایسه نه الله وایي خلاصه دو خبرې دي چې چا اومنل داغه د پاره بشارت دی چې چا ونه منل داغه د پاره وارننګ دی داغه د پاره بس دغه خلاصه الله تعالی دې خبره باندې سوچ کې دا خبره معقوله ہے که معقوله نه ده نو کله سړی په ځای په دې خبره باندې سوچ وکړه الله تعالی خبره به اپلای شي ته ماین به دی واخلي خو اصلي کې تا خبره نمخ کې سړی په نظر کې راځي او چې سړی د خبره نمخ کې سړی په نظر کې واخلي بیا ځین خبره نه قبلای بیا ځین خبره نه قبلای بیا په کار چې شخصیت تا په نظر کې دومره معظم وي چې کا خو یې کبد وي نو قبلای بده که شخصیت منظم نه نو خبره چې څومره وزندار ده بیا تاسو قبلای نه ځکه چې دا غسړی تا په نظر کې څه قدر او قیمت نشته. خبره ده چې راځه د دې وجه د دین په حواله باندې زمون شیخ رحمه الله فرمایل چې د دین په حواله باندې خپل شیخ سره خپل استاد سره درې خبرې پکار دي. درې خبرې پکار. اول د حد درجه محبت ور سره پکار دي او کله حد درجه محبت خپل استاد سره نه ذکر کول نشي. صحیح. د دې وجه خدای زمون په دینی مدرسو کې شاګردان خپل استادانو ته دباوي د استاد مخ خبره نه کوي. صحیح. د استاد په پرې رګ باندې کیږي. صحیح. د حد درجه محبت یې استاد سره کله هغه استاد خلاف څه خبره کوي هغه ور مخه کوي. صحیح. نو یو محبت نمبر 2 ادب دیم شي ادب او نمبر 3 اطاعت نمبر 3 اطاعت. نبی شیخ رحم الله مثال ورکو شیخ رحم الله مثال ورکو وګوره چې دا درې واړه صفات درکې موجود وي محبت ادب او اطاعت. نو ابو بکر عمر کې دا درې واړه موجود نو څومره لري سړي تیرول ابو بکر عمر کې څه موجود محبت ادب
اطاعت درې واړه موجود به دې مثال ورکړ وی ګور ابو جهل کې دا درې واړه نو سوره بیړه غرکړه خبر ده کړه بیا وی ابو طالب وګوره د پیغمبر علیه السلام تر د پیغمبر علیه السلام تر محبت پکې د حد درجه و پیغمبر علیه السلام سره سوره محبت د ټول وطن دښمنی په سر راغسته و ادب به هم د پیغمبر علیه السلام ډیر کړ حالانکه هغه ورارو په پیغمبر علیه السلام خبر وکړه دی ورته خاموش ادب به هم ډیر کړ خو اطاعت نه کو ایمان نه راړه نو بس بیا جهنم ته لاړو صحیح او وی فرمایل چې بل طرف ته منافقان رئیس عبد الله ابن ابي وګوره پاکه اطاعت مو ادب پکې مو په اطاعت پکې مو ځکه هغه موږ به کو چې کوم پیغمبر کو دغه اطاعت صحیح چې پیغمبر بسوي مرمدا خو دغه مخالفت نه کو پیغمبر علیه السلام راغی دغه داس احترام سره ورته ولاړو صحیح خو محبت ورسره نه نفرت وته منافق محبت پیغمبر علیه السلام سره محبت عقیده محبت ده عقیده څه ده محبت ده محبت ورسره نو لہذا رئیس المنافقین شي جهنم کې اوپروت دا مثالونه ځان سره یاد کړئ بیا آسان دي ټول کده ان سره رحمت ده باندې هرش چې درې شي نه لازم دي نمبر اول عقیدت د محبت په ځای باندې عقیدت ولیکئ موږ په پښتو فارسی او اردو کې عقیدت لفظ استعمالو د فلاني تاسو سره ډېر عقیدت ده وایو کنه ها دې سړي ډېر عقیدت لري دویم شي ادب دریم شي اطاعت درې واړه خپل کړیو ابو بکر او عمر څومره له مقام ته ورسېد درې واړه رات کړیو ابو جهل څومره له ذلیل سره شه پدې کې دا ډومبنه یو نو په ابو طالب کې رسنی دوه نه پدې کې دا ډومبنه او دریم دا نو په ابو طالب کې دا مې همزنه و پکې ادب و څه شو ادب و لہذا جهنم ته راځه او دا ډومبنه یو نو په عبد الله ابن ابي کې رسنی دوه ادب مو اطاعت مو هم جهنم ته راځه قال الكافرون كافران إن هذا لساحر مبين تاکي سردا یقینا لساحر جادوگر دے مبين خار جادوگر ان ربكم الله الذي وزداغ عقلی دلائل دی ځکه مونږ وایو چې تلک آیات الكتاب الحکیم نو عقلی دلائل الله تعالی ذکر کوي د کائنات ان ربکم الله الذی تاکي سر رب تاسو الله تعالی دے آغا الله خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونو ازمکا فی 6 ایام پشپګ ورځې کې ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شتخ باندې یدبر الامر دغه الله تعالی تدبیر کوي د کار نو تدبیر کوي د کار دا مسله ولیکه چې تدبیر د هر کار الله تعالی کوي معنی دا ده چې خدای د کائنات او نظام په یو انداز باندې اسټابلیش کړی او د هر ذره خپل ډیوټي دا پوره کوي دې ته وایي د خدای تدبیر دا خدای تدبیر دی صحیح لکه دا کمپیوټر دی سافټ ویر چا تدبیر کړ بل گیټ چا تدبیر کړ انسان عمله بل گیټ تدبیر کړ صحیح اوس هغه ته پیغام ناشته او دا پیغام ټول دنیا کې دا تدبیر روان دی صحیح ته چې کمپیوټر نه کم خدمت لري دا هر سنگل ایشو چا تدبیر کړی بل گیټ خبره حالانکه د سنگل ایشو سره ډایرکټ دا تعلق نشته بس هغه شی درکړل صحیح او هغه باندې پټرای باندې گاډ روان دي پرېل پټلای باندې گاډ پټرای باندې یو گاډ الله تعالی د کائنات او نظام اسټابلیش کړی دا څه دی چې هر ذره ته خپل ذمہ داری ورکړي دا غلګیا خپل ذمہ داری سره رسي صحیح لکه ګرین غلا تاسو غلا وای لکه ګرین هغه ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې وجه دی وخوري نو لوګه به ختمه هغه ته ذمہ داری ورکړي چې وګه په دار خدای تدبیر دی او بوته دا ذمہ داری ورکړي دا چې سړی تګ شي او تا یخ کی او تا یو کپ اوس کی نو تند به مات شي دار خدای تدبیر دی تاسو دار خدای تدبیر دی اوس په ته اهم ته دا ذمہ داری ورکړي دا چې څوک تا نه راي کی اور باندې دی وټکای په سټک باندې دی وټکای صحیح او بیا له شارپ کی درسه کی شارپ کی نو بیا چې په غوخه باندې دی ولګي
نا وکټکه دا خدای تدبیر دی دا خدای تدبیر دی دا الله تعالی تدبیر دی چې په جنگ کې مقابل سره ستا قوت زیات ته افرادی هم او ټیکنالوژي هم افرادی هم او ټیکنالوژي هم نو بس د خدای تدبیر دی ته غالب راځي د خدای تدبیر دی چې ته بدر کائنات نظام دی خبره ده کړه د خدای تدبیر دی چې څه کې غالب راځي اوس الله تعالی عموما خو معاملات په دغه تدبیر رواني عموما یو ولي معاملات په رواني په تدبیر رواني خو کله کله الله تعالی د یو معجزه اظهار کوي کله کله الله تعالی څه کوي د یو معجزه اظهار کوي نو دا د شی کوم اصل تدبیر چره د فار ټایم بی سیس کی فار ټایم بی وډرا کی فار ټایم بی بند کی صحیح نو بیا یو تیز چاقوی هغه ذبح نه کوي د ابراهیم لاس کې تیز چاقو خو د اسماعیل علیه السلام مړای نه ذبح کولا بیا بهیره قلزم ونه لو اوشنی خو بنی اسرائیل نه ډوبای حالانکه په اوشن کې ورمنډه کې نو اوشن بس کوي سره ډوبای به غر کوي به نو بنی اسرائیل غرق نه کړ ځکه الله تعالی فاروای داغه نه هغه تدبیر وډراک خدای چې کوم انداز سره راو پیدا کړی دي چې کوم داغه طبیعت ته هغه طبیعت رسوک هغه بن کو واپس ته واسطه یې چې بنی اسرائیل پوه شو نو فرعونانو لپاره بیا خپل طبیعت ته ورواچو نو فرعون سره څوک هغه غرق د اور طبیعت داري چې ورته شی ورواچه نو سوځي به خو د ابراهیم لپاره الله تعالی د اور هغه طبیعت هغه وډراک خبره چې 300 کسان او معمولی توري ورسره څور سره معمولی توري او معمولی غشي مشي ورسره او مقابل کې اعلی قسم اسلحه او ذریعہ د زرو نه زیات خلک نو د تدبیر تقاضا خدا ده چې غیب غالبی د 300 او مغلوبي دا به ټول قیمه کیږي دا به ټول ذبح کیږي خو الله تعالی فار ټایم بینګ التا خپل تدبیر وډراک نو 300 په زرو باندې غالب کړو د بدر جنگ مسلمانانو وټ خبر ده کړه دای مثالونه دي دای مثال نو دغه ته وړي کوړه چې الله تعالی مریم چې کله الله تعالی دا تدبیر وډرا کی نو څلور طریقو سره وډرا کوي نمبر اول هغه ته وای بسط با سین طوا بسط د بسط معنا له فراخي څه شي وسعت د بسط معنا سره وسعت بسط او کوم با سین طوا تانا دوټه کولنه هرستر کې پشان طوا یس لکه طاهر بسط فراخي وسعت د بسط مثال دغه ته چې لکشه چې د اسباب دنیا کې د یو نتیجې لپاره نه کافي کیږي الله تعالی کافي کیږي غلط ولیکه دته وایي صفته بسط دې څه صفته بسط چې شی لګ دی یو ولي دا کافي کیږي نه د دې پازیټیو او مثبت نتیجې لپاره خو خدای کافی کړ ځکه خدای تدبیر فار ټایم بینګ سیز کړ سسپند کړ او مثال دی بدر کې د 300 کسانو غالب راتل په 1000 کسانو باندې د 300 کسانو غالب راتل الله تعالی څوک د مسلمانانو لپاره بس ته وکړ او کافرانو لپاره قبض وکړ دیم شی له قبض دیم شی سره قبض د قبض معنا وډرال او د قبض معنا تنگول هم تاسو هم تنگول وای معنا دا ته اوس اسباب دنیا کې او چې زر کسانی نو په 300 کسانو به غالب راځي دا یو ولیدا عمومي معلومه ده چې اسلام ورسره دا خو ویل درستی نو سبا کوي غالب راځي قران له بلکې ډیفیټ شو ځکه دا غي په حواله الله تعالی قبض وکړه خپل تدبیر کې تصرف وکړه تدبیر سیس کړ تدبیر څه هغه سیس کې بند کړ نو یو شی بسط بل څه شو قبض د مسلمانانو په حواله د بسط صفت ظاهر کړ د کافرانو په حواله باندې د قبض او دریم شی هغه ته وی احاله د احاله معنی ډایورشن یا ایورشن انګریزي کې وی ډایورشن یا ایورشن ټو ایورٹ or to divert نو مثال دې د ابراهيم عليه السلام چاړو چې هغه چاړو دومره تیروا
چې یو لوی ریم د لاندې راغی هغه غوس کو خو د اسماعیل مرای د لاندې و نو نه غوسوله نو دې سوې احاله چې خدای خپل تدبیر سیس کو خدای خپل تدبیر سیس کو حالانکہ د تدبیر دنیا کې باید چې دغه چاړې د اسماعیل علیہ السلام مرای پرې کړې ده خو نه کړ پرې چې بلخانه خبره ده نه کړله او سلورم ته وی الهام د الهام لغوي معنا ده د خیر اچول د مسلمان زړه کې څه د خیر اچول د مسلمان زړه کې قبل از وقت د وخت نه وړاندې د خیر خبره د مسلمان زړه کې اچول دې ته وی الهام اوس عقیده خدا ده د اسباب دنیا کې چې مستقبل باندې څوک عالم دی الله مونږ ته د 15 منټه بعد څه پته نشته چې وات ویل هپن صحیح اوس کته پته جواب ورکړو څه نوې ته دغه ته ودرېږي ته بیا په دغه لار راتلم نه خدای ته پته نه ته ورته نه ورته پته خو کله کله الله تعالی د مسلمان په ذهن کې یو خبر واچي د کېدو نه مخکې صحیح د کېدو نه مخ او دې وې کله ایکسپریس وکي وایي نه زما په ذهن کې داسې یو خبر راځي داسې یو کار کیدلی سکس سنس صحیح نو دې ته وایي الهام صحیح ورته چې یو ولیدانه کیږي سم ټایم اٹ هپن یو ولینه کیږي څه کیږي سم ټایم اٹ هپن نو سره ځنن لیکه چې انسان په تدبیر مکلف دی دې په معجزو مکلف نه دی نه به د معجزو په انتظار کیږي سفلخانه انسان به د معجزو په انتظار نه کینی دی بس کوي همت وکړي ځکه دې په تدبیر مکلف دی او کوم قوم چې به همت شي هغه بیا صرف معجزو ته ناشتي ای بیا په انتظار ناشتي د معجزو په انتظار ناشتي صحیح شو زمون شیخ بډې راځي په خبره کول رحمه الله هغه فرمایله مسلمان چې کوم کار نه کوي په خدای ورواچي صحیح شو چې کوم کار په خپل کول شي هغه کې د خدای ذکر نه کوي کوي پکې خو چې خبره بلا سوزي وای خدای دې خیر کنه څه فلاخانه ما تاسو لطیف ویلو کنه ما یو ځل په پی ای کې تلم د نیویارک نیویارک نه پی نو 2 غنټې لیټ 2 غنټې لیټ والو نو چې والو ته هغه پایلټ هغه معذرت کو صحیح we ladies and gentlemen we are sorry and we do apologize for our delay but there was a defect in the engine of the aircraft and we were working on that defect and alhamdulillah we removed that Musliman ko alhamdulillah mashallah dear well alhamdulillah we removed that and now the engine is okay but actually the rope is lying in the hands of Allah صحیح نو ما سره خاطه او بل پاکستاني ناس ما غوښه مې په دې اټلانټیک کې غورځي کا ما د په یقین نشته ک کله یقین به په دې انجن چې موږ صحیح ټیک کړی به په خدای نه ورشو صحیح دا چې په خدای ورواته نه معنا دا چې دې یقین نشته صحیح ده کنه یعنی په خدای خو به عقیده دا څه پکار ده چې په کم شه 100% یقین هم وی ټیکنیکلی چې دا ټیک ته چلته وای چې بس اکچولی کار د خدای دی صحیح نه چې څو پر موږ 100% شور یو چې دا ټیکنیکلی ټیک ټاک موږ تر خدای ذکر نه کوو چې کله ټیکنیکل فالټ راشي موږ بس نور د خدای کار دی نو صحیح زموږ په کلی کې بوډا بابا هغه یقینا د ټول کلی نه مشو زموږ کلی 50-50 زره آباده ډېر لوی ټاون دی نو نظام کتل هغه بابا ته چې بچاوي ير بابا ستاسو عمر سره وی په دې ټول کلی کې زما د عمر سره نشته نو په دې حواله ټول کلی خلکو بغل ډېر ریسپیکټ ورکو چې دا کلی ټول نه مشر سره دی صحیح بیا بیمار شو صحیح شو چې بیمار شنه غریب ډېر په تکلیف نو دا کسان ورته اسم مشر سره نو خلکو ورته پوس راتل نه چا ورته وی بس بابا خدای دې خیرو کې خدای رحمو کې خدای دې ایمان سلامت کې بس د عمر تقاضا هم ده یعنی مالا توس روانه وې د عمر تقاضا هم ده نو مرګ ته خوغنوتیه اځه کو به ریسپیکټ پاره چې د ما د عمر سره کوي کې نشته صحیح اوس دې د مر خبره شه نو بیا به بس ته خدای کار دی نو عمر مې هم دور ډېر نه ده ان ربکم الله تاکک سرا رب تاسو الله تعالی دی الذی آغا الله خلق السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه او الارض ازمکا
فی ستت ایام پشپگ رضی کے یعنی پدور وقت کی لکه شپگ رض شپو کی سمر وقت دی صحیح شو نو شپگ رض شپی سو رہی یو 100 سلور سرویس گھنٹے 144 داو بگے ثم استوى على العرش ابیا اللہ تعالی برابر شپ تخوان لے نو دغه مسئلہ اللہ تعالی لک تفصیل سره ذکر کړی دا سورہ حمیم السجدہ کې آیت نمبر 9 لس یولس او دولس ادامه کو قل تورتو آیا ان لکم آیاتا سول تکفرون بالذی آیت نمبر 9 لس یولس دولس 9 نتا دولس قل تورتا اوایا این لکم آیاتا سنکار کوئی باللذی دا آغا اللہ نا خلق الارضا چی پیدا کرے دزمکا فی یومین پا مقدار دو رضو کی و تجالون لو اندادا اتاس جوڑوئی اللہ لپارا ایکولز شرکا ذالک رب العالمین دغ رب العالمین دے چزمکے برابر کرے دا 48 آورز کی سورہ کی 48 آورز کی وجعل فیہا رواسی من فوقها اور اللہ تعالیٰ اچولی دیزمکہ کے رواسی اچولی دی دن نپزمک کی کم دا اچولی دی رواسی لوڑ لوڑ غرونا لوڑ لوڑ دا غرونا چی منگو بینو دا رزمکی شکم دا روان دی دا رزمکی پا مخت نہیں پراتا دا چرتن روان دی سچے دا نمو کئی وجعل فیہا رواسیا اللہ تعالی اچولی دے کے دے پشکان کے رواسیا مضبوط غرونا رواسی اصل کے یعنی راسیات دیتا ہوئی چی پس شے کے شے ور ٹھک ہوئے تاسم ٹک وحل ہوئے چی پکی دن ورنہ نباسی مضبوط پکی شخ کے نمانا دارا چی مضبوطی شخ کری دی پدیز ماں کی رواسی مضبوط غرونا من فوقیا راوستلی دی دا پاس دزمکے اس دا سم ندی چزمکے دن نغر دے باہر نیشتا دن ندے نراؤ تلے آخو تلے وبارک فیا برکتنا چولے دے اللہ تعالیٰ پزمکا غرون دوارو کے نو پزما کے اللہ قل برکتنا چولے دی اپا غرونو کے وقدر فیا اقواتا پیو اندازے چولے دے پدیز مکا پغرنو کے اقواتها اقوات جمع دا قوت تا اقوت ہر آغا شیطا وی چی مخلوق ورطا محتاج وی قوت چی مخلوق ورطا محتاج وی خوراک قوت تے سخاک قوت تے ڈریس قوت تے زمان دا موجودہ رو ٹیکنالوجی دا ٹول سدا قوت تے نو دا ٹول اللہ تعالیٰ کم دا پیدا کری پزما کے و پغرکی او دا ټول شیونه په یو خاص لیمټ باندې پیدا کړی خدای چې اوس اوبو پزمکه کې یا پغرو کې څومره پیدا کړی دي بس لومبای راځنه سره پیدا کړی نو ماغه وبدي ذاته یې نه بس هغه دي سایکل کیږي صحیح اوس خدای چې لومبای راځنه اهم سره پیدا کړی بس هغه دن وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق اټوګیدر نو دوره د زمکه د پیدایش وي ادوره د پای کې د غرونو اچولو د برکتونو اچولو د قوتونو اچولو نو څو شو اټوګیدر چلو وقدر فيها اقواتا في 4 ايام فصلوا رزق سواء للسائلين برابر دي دا ټول د محتاجینو د پاره نو بنیادی طور الله تعالی د کائنات دا ټول سیدونه د ټول محتاج خلکو د پاره پیدا کړی دي
ثم استوى الى السماء ابیا اللہ تعالی قصد کو الى السماء آسمان تا then he rose up to heaven rose up to heaven اگر بیا establish کو اسمان ثم استوى الى السماء وهي دخان ادا آسمان smoke یا nothing smoke مانا it was nothing لگے is nothing وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَا اللہ تعالیٰ ہوئے دیزمک اسمان تا وَلِلْأَرْضِ ازمکت نو سبورا سلو رضی کو تیرش ہوئی اعتیاتوغن او کرہن چی تاسو امتصال دا حکم کوئی راتل کوئی پا امر دا خدای توغن پا رضا او کرہن یا پنا رضا یعنی مانا دارا چی دا تاسو تکوینی او نیچرل وظیفہ دا که خوشموی او کنیمو خوش لیکن دا فری ویل خبر نشتا دا کار با کوئی چې دا کومه ډیوټي می درکړه مونږه پښتو کې وایو چې یو د خان دی ابل د جاړي دا کار وکړي تاسو وایي دا څه یو بل خان دی بل بل جاړي خدا کار وکړي صحیح انت بل لا نشته نو الله تعالی اوس مکه عثمان ته وایي چې یو بم خان دی ابل بم جاړي خو دا کومه وظیفه می درکړه دا وکړي صحیح نه غوي نه نجی جاړو بوله په خندا ده کو اسمان اوس مکه ول ټول شي نه په سبا کو ینه په خوشاله به کو قالتا دے دوالوئے اتینا تائعی منگا حاضریو پرزا باندے فقضاہن اللہ تعالیٰ برابر کل اسمانونا سبع سماوات واسمانونا فی یومین پا مقدار دا دو رضو کی نسلور +2 all together سوشے شپاگ وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرًا اللہ تعالیٰ انسپائر کا پا ہر اسمان کے اپا ہر گلیکسی کے امرہا وظیفہ دا مدد دی گلیکسی زم زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو سٹار زان دا وظیفہ دا پا گلیکسی کی دا ہر یو پلینٹ زان تا وظیفہ دا وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اخیست کلی مونگا دانش دے اسمان بمصابیح پرناگانو باندے مصابیح دیوو تو ہوئی ستا ہوئی دیوہ چرابونا وحفظا محفوظ کرے مدے پدغا میزائلو باندے ذکر دے کہ بعضی سٹار داغا دی چی آغا صرف لائٹ ورکی بعضی آغا دی لیکن دا میزائل پشان ریزز ورکی دی دا مونگا اگورو چی لکے ہوئی راولی دی ذالک تقدیر العزیز العلیم اللہ تعالیٰ ویدغا پیدا وخ دے ادغا کریشن دے دا آغا خدای چی دیر دا مائٹ مالک دے العلیم ادلوی علم مالک دے اللہ تعالیٰ تاسو بطر قیامت لگئی ریسرچ پکوئی دور یو ذرہ پر ریسرچ پوکی سمر چکوئی دا با یو ذرہم دی ذالک تقدیر العزیز العلیم اس طریقے سمر علوم پر آتا دی اللہ تعالیٰ دے آواز ماتا معلوم دی خبر دیں کہ لالا نداش پاک ردش نو واپس پل سبق تا all together سورہ سے پڑھا کھانا شپاشوے دا چی ببر ازادی دا ہو ان ربکم اللہ تاکس در رب ساسو اللہ تعالیٰ دے اللذی آغا اللہ خلق السماوات جے پیدا کرے دے اسماننا والارض ازمکا فی ستت ایام پانتازر شپگرزو کی نو بس بیا با دا شپگرزو تفصیل دا پارا برفرنس تچرتا دی سورہ حامیم السجدتا نو اللہ تعالیٰ تفسیر ورکو چې دو روزو کې خدای زمکه اسټابلیش کړه بیا په دو روزو کې پای کې ګورونه ولګول او دا څومره د مخلوقاتو نیډز یو دایم پاره کې پیدا کړل نو دو شو سلور شو او بیا په دو روزو کې الله تعالیٰ اسمانونه اسټابلیش کړل نو all together څو شو شپږ او الله تعالیٰ وایي چې بیا په اسمانونو کې په هر ګلیکسي کې او هر سٹار ته د هغه وظیفه ما انسپایر کړه ہر سٹار تھا ہر پلینٹ تھا ہر گلیکسی تھا ہر ہیون تھا اگر تمہیں سو وظیفہ میں ورطا انسپائر کر داستا کار دے اور ورطے ہوئے چکہ یوم خان دی ابنا مجاری اندہ کار بکوئی نوری ٹولو ہوئی نا جی نا پخندہ بیکو سنگے بیکو پخندہ بیکو صحیح شو دمون پوتن کے ضرب المثل لے ویکم ملمنہ جنک لا سنگے دیر دیر وقتا خان دا سادہ وطن کی شدہ نشدہ یعنی بعض اوقات دا سی ملمن شابر خانہ کون خلیازینا صحیح اجي لړ څه په دوه مرز راغلی نو بیا ورته پروتي وفتا نو چې بیا لږ نه په څلور مرز بیا راغلی صحیح نو ځکه مل مصر وسکه د زموږ وطن کې دا ضرب المثل دی وایي چې کوم مل خلاصي نه نو بس خو دې خلاص کړي ډېر وته خاندا په خیر ډېر مدفع راغلی ان ربکم الله الذی
تاکي سر رب تاسو الله تعالی دې الذي اغا الله خلق السماوات چې پیدا کړی دې اسمانونو ازمکا فی ستت ایام پاندازش پگرزو کے ثم استوا بیا اللہ تعالی برابر شو غلل غرش پتخت باندے نو سنگ برابر شو خدای زمون پشان باڈی نه لري زمون پشان دغه وجه مفسرین دغه بس یو جمله وی کی کما یلیق بشانه لکه څنګه چې خدای شان سره مناسب ده لکه څنګه چې خدای شان سره مناسب ده یدبر الامر اللہ تعالی تدبیر دا امر کوي نو تدبیر دا امر ما تاسو ته د خدای تدبیر عبارت د دینه دی چې د کائنات هر ذره ته خدای یو وظیفه ور کړی دا او لګیا دا هغه خپل پلان باندې روان دي ټول ذرات لګیا دي خپل کا وظیفه چې دا هغه سره تر رسي البته سم ټایم الله تعالی هغه تدبیر کې تصرف کوي هغه څه کوي تصرف کوي نا کوم حکمت د پاره چې شی پیدا کړی هغه ته فاروای چیز کی وډرای کی نو بیا هغه باندې کار نه کیږي بیا هغه باندې هغه کار نه کیږي خبره ده کړه لکه سره د استسقا مریض شي څه شي خدای بچ ساتي د استسقا مریض شي نو بس به بدن غټیږي او بس کی او متیازه کوي او بس کې تندې نه ماتيږي سنه کی تندې نه ماتيږي نو اوس د ابو خو صفت ده چې ژوند انسان اوس کې نو سبا کوي تند او ماتي دغه د خدای حکمت ته او دغه تدبیر ده دغه اوس ریګارډینګ دیس ویری انډیویډوال الله تعالی د ابو نه صفت هغه ته یاد د بدن نه صفت وړا کړی ده دغه بدن نه د اتن دي ماته دوه صفته وډرا کړه وي صحیح نو دې ته سوې ما تاسو ته سلور شي اول بسط دریم قبض دریم احاله او سلورم الهام تام اس فريق خان لاري الله برادر ځان څه دا خبر کوي دا کار خانه کنه نه خو بل څه او کم پاتم شروع کړه ثم استوى على العرش بیا الله تعالی برابر شتخ باندې یدبر الامر تدبیر کوي الله تعالی د امر ما من شفیع نشتره حصو سفارسی هغه چاته وایي چې اپروچ کی او چا باندې خبره اومني چا باندې خبره اومني شفاعت کوي ما من شفیع اشتر حصوک شفاعت کون کی الا من بعد اذن مگر پس دا اذن دا اللہ تعالی نا نو شفاعت بسوک کئی دا سے اس سوک نشتا دا تولی کئی کہ پا شفاعت کے پا اللہ تعالی بانے خپل رائے امپوز کی خپل رائے پا اللہ تعالی بانے سوک امپوز کو لے نشی دا سے یو قوستا چا خدای بانے زورور دے چورتوی دا کارو کم دا خود منگا استازو کم رئیس جمهور چی دی ناغا سبجیکٹ لیے خلق ہوتا ہے مثلا ته یو ټلیفون لري دا کار تاسو کنه وای ټیک ده حالانکه د جمهور خواغه ده خدای کې خپل رائے امپوز کوي نه امپوز کوي اوس د خدای د پاره څوک سپر پاور دال چې په هغه باندې امپوز کوي صحیح شو نو دا څه خو نشته ما من شفیع الا ها البته د الله تعالی د اذن نه بعد د شفاعت تصور شته د الله د اجازه نه بعد د شفاعت تصور شته ما من شفیع الا من بعد اذنه دا الله د اذن نه بعد د شفاعت تصور دی نو چې د الله د اذن نه بعد د شفاعت تصور دی نو بیا دا د چا د پاره دی نمبر اول پیغمبر د پاره نمبر دویم حافظ قرآن د پاره نمبر دریم دا عالم با عمل دا پارا نمبر سلورم دا اللہ پلارا کے دا شہید سوی مسلمان دا پارا اور نمبر پنزم دا آغا حاجی دا پارا چی حج قبولی دا اللہ نظر کی خبر دین کرا دا حدیث کی ثابت کی چل ثابت حدیث کی خدا اللہ تعالیٰ با اجازت ورکئی کہ now you should come forward and you should say for someone who is going to Jahannam otherwise, but still he is a Muslim. کہ مسلمان دے خو کچریتا شفاعت نہ کونے سبا کہتے دے بے جہنم تروانو. Now you can say. Got it? ما من شفیع استدے سو شفاعت کو ان کے الا من بعد اذن مگر پس دے زندہ اللہ تعالیٰ نا ذالکم اللہ دغا اللہ تعالیٰ دے ربکم دغا اللہ رب ستاسو دے اللہ تعالیٰ وی دا کم صفتوں نے ذکر شو دغا اللہ رب ستاسو دے دا کارونا کئی یا دا کارونا کری دی یا دا کارونا کولشی نو چی چانا دا کارونا کری دی
نه دا کارونه کوي نه دا کارونه کول شي هغه ته خدای ویل یا د خدای مرګره ویل دا حماقت ده او ته خدای شریک ویل دا څه دی دا حماقت ده فعبدو بندگیو کئی دا اللہ تعالی افلا تذکرون آیاتاسو پا خبر بانزان نپویوئی الیہ مرجعکم دا اللہ تعالی تواپس استاسو دا جمیعا دٹولو وعد اللہ حقا وعد کری دا اللہ تعالی وعد دا خدا حقا یقین وعدا انہو یبدأ الخلق دغا اللہ تعالی یبدأ الخلق ابتداء پیدا کول کئی ثم یعیدو ابیا بے غادر دی مخلوق کئی ابتداء اللہ تعالی مخلوق پیدا کری مونږ ابتداء چا پیدا کری اللہ تعالی مرګ نه بعد مو بیا څوک پیدا کړي اللہ تعالی اوس خدای وایي دا د مرګ نه بعد پیدا کول سره پاره دي لیجزی الذین آمنوا انجام کار او عاقبت دار چې بدلور کیا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل کړي د نیکو بالقسط په مقتضا د انصاف باندې والذین کفروا او آکسان چې کفر کړي دي لهم شراب لذوی پارسکل دي من حمیم د یشدلوب وعذاب علیم او عذاب دردناک دی بما كانوا یکفرون فسبب داغه چې ودوی چې مسلسل کفر کولو هو الذی الله تعالی غزاد دی جعل الشمس ضیاء چې د پیدا کړي دي ګرځولې دین ور ضیاء معنا د ضیاء پاشي کوي کرنونه ور کوي څور کوي شولزن دي دغه څه شولزن دي والقمر نورن پیدا کړي د سپوږمۍ نورن لایټ پیدا کړي د سپوږمۍ نورن نور او ضیا هغه شی دی چې د لایټ ور کوي شولزن دي او نور داغي ریفلیکشن دی نور څه دی ریفلیکشن دی مثال به تاسو درکوم دغه بلب دغه کوم لایټ راځي دا ضیا ده دغه څه ده دا زیاده دا پزما کومره نه ده دا نور دی څنګه دا غیر ریفلیکشن دی صحیح نو اوس نور ته الله تعالی وی دا زیاده سپوږمۍ ته وی چې دا نور دی ځکه سپوږمۍ خپل رڼا نشته دا اوس څه دی او دا خو مين د نور نه وقدره منازل او الله تعالی مقرر کړی دی د سپوږمۍ لپاره منازل برجونه منازل چې مده منزل دا منزل معنا سټپس منزل معنا steps منزل معنا mentions څه شي mentions صلی الله تعالی دې لپاره invisible mentions مقرر کړی دي په دې space کې invisible mentions so سړي ان قصرونه دي وقدره منازل او غدولستی تاسو کلندر د افغانستان په غیبه باندې بنا ده څنګه وای شروع کیږي څنګه ثور نه کړ حمل ثور جوزا سرطان سنبله اسد سنبله میزان اقرب قوس جدي دلو حوت دا دولستی دا د برجونو نمونه دي دا د برجونو نمونه دي دا ولي کړه دا د برجونو نمونه دي او سپوږمۍ تقریبا په هر برج کې دونی مې ورځې تیرې هر برج کې دونی مې ورځې تیرې دا انویزیبل منشنز دي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله تعالی غزاد دے چې پیدا کړي دن ور ګرځولې دن ور ضیاء والقمر سپوږمۍ نورن نور وقدره منازل تقدیر معنا په یو لیمټ باندې پیدا کول نو الله تعالی وایي چې دغه منازل او د انویزیبل منشنز مولکه مقرر کړی دي دا سړي د وخت برابر فرق پکې نشته کله وخت برابر فرق وي بیا د میاشتو فرق راځي بیا د کلونو فرق نه استلازي وقدره منازل لتعلموا دابه د پارا لتعلموا چې تاسو معلوم کړئ عدد السنین اشمیر د کلونو پنور باندې والحساب اشمیر د حساب پس پوجمای باندې نو دو قسمه کیلنډر رواني یو سولر کیلنډر او یو لونر کیلنډر یو ته شمسي کیلنډر او بل ته قمري کیلنډر
ما خلق الله ذلك او بل اللہ تعالی او فرمایا چې الشمس والقمر بحسبان. سورہ رحمان کې الله تعالی الشمس والقمر بحسبان، الله تعالی نور او سپوږمۍ په یو خاص حساب باندې مقرر کړی چې ایله خپل منازل ته کوي. صحیح. ما خلق الله نے پیدا کرے اللہ تعالی ذالک دا ټول شینا الا بالحق مگر پرشتیا یفسر الآیات تفصیل سره بیان اللہ تعالی آیاتنا لقوم یعلمون اقوم پر چپوہیږي. ان فی اختلاف الليل تاکي سره په اختلاف د شپې او د ورځې کې. نو د شپې او د ورځې څنګه اختلاف ته ویزبل اختلاف د شپې او د ورځې. نمبر اول د تلو راتو د آمد ورځ یوزي بل راځي، دا یو اختلاف دی. د تیارې او د رڼا یو تیارې وي بل رڼا وي. د سردای او د ګرمۍ د هر موسم شپه د هغه موسم د ورځې مقابله کې یخ وي او ورځې د هغه شپې مقابله کې ګرم وي. د هر موسم. او څلورم د اوږدوالي او د کوتاوالي یا تاسو لنډوالی وایي، یو لنډېږي بل وجدیږي. اوس لګیا د شپه لنډېږي او ورځ وجدیږي. دې ته وایي اختلاف. موږ ساعتونه ورته وواړو. ان فی اختلاف الليل تاکي سره په اختلاف د شپې او د ورځې کې وما خلق الله او په هغه کې چې پیدا کړی دی الله تعالی په اسمانونو او زما کې لآیات نشانه دی لقوم اقوم پارا یتقون چې غیظان بچ کړي د ایروګنس نه. یتقون چې غیظان بچ کړي د اوس کې اوسه نمن لقبانه بسنګ ومنه. او که یو سړی ذهن خپل خالی کی نو واقعي چې د کائنات باندې سوچ وکړي نه ته خدای معلوم شي. د کائنات باندې سوچ وکړي څه ورته معلوم شي، خدای ورته معلوم شي. او که سړی صدقه کوي ناغله خو بیا او موږ طرف ته بیا ضرب المثل وي کجخلو پسوک سمېږي. کجخلو پسوک سمېږي پسوک سمېږي. صحیح. شیخ صاحب رحمه الله یو لطیفه ویلې یو مرګري وي چې زه داسې عجیبه مزاح کوم او داسې عجیبه لطیفه ګویم چې مړی هم خاندولی شم. څه کولی شم؟ مړی هم خاندولی شم. نو چا ورته وایي فلانی سړی په عمر کې موږ په خندا نه لیدلی، که هغه دې وخانده $10 بدله انعام درکړو. وی ما ته کېنوئ کېنو مړه د یو لطیفه نو پسې بل لطیفه پسې ایکسریټډ لطیفه هغه ګمسم دغسې ګمسم ناسته د هېڅ حرکت پکې نشته. صحیح. د غریب چې خپل لطیفې ختمه کړې چې اوس ما ته نور لطیفې پاتې نه دي او دی خوړو خاندي نه نو ورمنډه کړه پې د پوزې نه ونیسئ او پړقې دې ویستې خاندې که نه خاندې. صحیح. ان الذين تاكفرا كسان لا يرجون لقاءنا چې غي عقیده لري امید نه لري د ملاقات زمونږه، امید نه لري د ملاقات زمونږه، یعنی په لایف افټر ډیت باندې یقین نشته. د یقین لري چې مرګ نه بعد ژوند شته. ورزو بالحیات الدنیا ادای خوشاله شوي دي په ژوند د دنیا باندې. وطمئنوا بها مطمئن له پدغه ژوند باندې. والذین آکسان عن آیاتنا چاوید آیاتونو زمونږه غافلون کیرلس او بے خبر دي. اولئک دا خلق ماواهم النار زائد دے اور دے بما كانوا یکسبون په سبب دا عمل چې ودوی چې کولو. ان الذین تاکي سره کسان آمنو چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو یادیهم ربهم بإیمانهم الله تعالی بګایډ کوي دوی پروردگار دوی په ایمان په سبب د ایمان لدوی. تجری من تحتهم الانهار چته بګایډ کوي جنتونو ته. تجری من تحتهم الانهار چې روان به من تحتهم دلاندې دوی ان دوی په کنټرول کې ډېر لري بم سافټ ډرینکینګ واټر پسینه دي. خو چې کوم ځای ستامه فل لګېدل دی هغه چینل د وګورو باندې چې کوم ځای ستامه فل لګېدل دی هغه ځای چینل د وګورو لګېدل سافټ ډرینکینګ واټر. فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې دعواهم فیا سبحانك اللهم چې د یو شی غواړي. دعوا معنا to call for something, to call for or to ask for something. چې څه شی غواړي نو دلته به په ځین کې راشي چې را سیب پکار دی، اپل پکار دی،
صحیح نو پاسېدل پکې نشته څه شي پاسېدل پکې نشته بس دلته د په ذهن کې دا نقشه رااله او دا سبحان الله اتوماتیکلی سیل روان دي پلیټ کې مخله راغی صحیح شو دا ریموټ کنټرول سیستم دی او ریموټ کنټرول څه سره هغه ذهني فکر سره څه سره ذهني فکر سره یعنی البته ذهني فکر پیدا شو د اپل د خړو او دلته جيبه وي ها سبحان الله څه وي سبحان الله اوس دا څنګه داسې یعنی دا غیر معقول نه دي دلته اوس مونږ دا په دې بلبونو کې سنسر لګېدلې سړی مخه تراشي فورن بلشي بعضي بلبونه پکې داسي کتري مې ده اجر تا پکې شروع شي په دې درته بنشي دا جره کې ټول ریموټ سیستم دی صحیح اخرابي جمله ټیونینګ هم نه غواړي چې عبد الباری توای چې زماره گاڑی ټیونینګ لګوګا بس سنسر میں سے گڑبڑ ہے انپلائڈ دعواهم فیا غختل دوی په دې جانو کې غختل وایي تاسو ورته وایي غختل سبحانك اللهم چې پاکی د تعالی او خدایا وتحیتهم ا پیشکشی او پریزنٹیشن دویو بل تفیا په دې جنت کې سلام وي نو بس جنت کې به نثار احمد او سیف الله خان او بل مخلور دي السلام علیکم وعلیکم السلام او هغه سلام کې منافقت نه دلته کومه السلام علیکم صحیح السلام علیکم معنا دا چې you must be sure I will never harm you السلام علیکم معنا دا چې peace be upon you زه دا شورتي درکوم چې زه به تاسو کله اذیت او تکلیف دا السلام علیکم معنا دا تاسو الفاظ کو نه دي چې موږ الفاظ وایو نه دا په پیغام دی ته یو میسج ورکې دا مسلمان چې مسلمان ته السلام علیکم معنا یې څه ده I will never harm you you must be sure چې ته یقین لره چې زه به کله تاسو موږ ته السلام علیکم بابو سینا جسا کوم دے ہوگا باہر ہوتے اس دا منافقت مرے ہاں دوردی و شاعر بیچے کہ زبان پہ دین کا ہے غل زبان پر دین کا ہے غل اور دلوں میں کفر کا سودا تو جب باندھی دین خبر ہے اور پزرونوں کی دو کفر بازار لگے دلے صحیح ایسا ہوئے وہی زباں پر دین کا ہے غل اور دلوں میں کفر کا سودا پجبا دین اور ذکر دننا تو کفر یو مل لگی دلیل ناگے مثال اور کرے وہی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں خلق جان سرا تنستونوں کی بتان ساتھی خلق جان سرا نستونوں کی دامنگا مسلمانوں کو یقیناً ذرے مرحلے میں تیری کو اللہ کے نور رحم کی کسنگا فرید خانہ صحیح دیو جب مونږ باندې یو نه بل مصیبت او د بل نه بل مصیبت د بل نه بل مصیبت الله زموږ په حالت رحم وکړي او غالبا د حافظ شعر د استادی کہ بر زباں تسبیح و بر دل گاؤ خر کہ بر زباں تسبیح و بر دل گاؤ خر ای جنی تسبیح کے دارد اثر زمون د زړه د جبه یو بل سره تعلق نشته جبه سوی زبل سره کې بر زبا تسبیح و بر دلگاو خر ای چونی تسبیح کې دارد اثر یہ وجہ خو به اثر او یو بل شی کہ زاہدہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند ہاں ادھر کا سفر خان کہ زاہدان کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند چون بخلوت میرول آکار دیگر میں کنند یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے کہ چون بخلوت میرون آکار دیگر میں کنن دا حافظ دیر کوئی سڑا دا حافظ بسرہ کنا تام لو سے سلام بدا دا توری دل ولی زمونگا شیخ صاحب رحمه اللہ اغبت الشعر ہوئی دا اردو یا دا پختو یا دا فارسی سیدی دا ادب ہوئی ایسا ہوئی علم ادب دیکھا لٹریچر تا علم ادب ہوئی
نو تاسو به وکړئ تعامل اسه تعالو سره دې نه شیخ کو یې دا به ویل دا څه کې دا به نه تعالو سره نه دا به ځای دعواهم فيها سبحانك اللهم د دوی سوال او غوښتا په جنت کې به سبحانك اللهم وتحيتهم ارده پیشکشی او بلتا پریزنټیشن او بلتا فیا په جنت کې به سلام پیس صحیح نو سي اپل او پړل صحیح او څه نه زیاتی پاتې شو یا پلیټ پاتې شو چاړه دا ورسره دا واپس کړی د دې لپاره بیا بل ورکول نشته چې بیره برازي به وچتای واخر دعواهم او آخر دعوام accomplishment د دې د غشت بداوي ان الحمدلله رب العالمین چې تعریف دې الله را چې رب العالمین دې چې بس خپل جواب دیو اپل له خړو اوس پلیټ مخه ته پروت دی بل څه پروت دی فور پروت دی ها پوسټ کی پراتلی یا څه پراتلی نو بس هو الحمدلله بس الحمدلله سره automatically پلیٹ روان شي الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا وتوعنا الا ان الله